बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IMS लर्नर्स द खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात अव्वल द फर्स्ट क्लास स्टूडेंटान अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक दी फर्स्ट क्लास उर्दू बुक की 28 नंबर सबक मुंगा वेल्यू राजू नंबा सबक नंबर 29 दाबा तास्ता दरकौ। रबशु सबक नंबर 29 था 29 नंबर सबक था 28 सबकuna munga वेल्यू पेज नंबर 49 और सबक नंबर 29 ठीक दा ददी सुनूम दे याइलीन जबर और बड़ी ये रागली दा याइलीन सता वही गोरा चिक्कला ये सरा बड़ी ये सरा और जबर राशि अगी तबा याइलीन वही लगा दलतो गोरे बड़ी यम रागले दा خو د बड़ी ی نه دی خو یو حرف دی هغه د بره زبر راغلی دی د زبر کار سره چې دا به आवाज ورکړي د الف په شان صحیح د زبر چې کله په یو ټکی په یو حرف باندې زبر راشي هغه आवाज اوچتای ټیک شو خو بیا ور سره دلته یم راغلی دا به لانګ وي زبر به چې کله مونږ راشي کنه چې کله زبر راشي نو دا आवाज به لک شارټ وي او چې کله ور سره د بڑی ی راشي نو دا د دې आवाज به لک لانکیږي غټیږي با نو دې ته بسوي یایلین نو بدی سبق کې ټول یایلین استعمال شوی دی زبر ور سره راغلی دی صحیح ده راځو د دینه سٹارټل ګورا بے زبر بڑی او لام بیل ګورا بے زبر راغلی او بڑی یم راغلی او مغه یایلین دی زبر او بڑی یم راغلی لام بیل بیل څه ته وای دی پکچر کې وګورئ دا ځنګلي جناور دا وګورئ دې ته جنگلی بیل وای صحیح ده کنه دا بیل دی بیا وګورئ پی زبر بڑی پی او ری پیر صحیح ده کنه دا وګورئ پیر پی زبر ی او ری پیر لکه دا چې کله موږ امداسي وایو دا به شارټ وایو خو چې کله ور سره بڑی یم راشي نو یایلین راشي دا بیا لږ موږ وګدو بیل پیر ٹھیک شو لاندې بیا وګورئ بی زبر ی لام بیل پی زبر ی ری پیر بیا ورپسې نیکسټ دی سین زبر ی ری سیر تی زبر ی ری تیر بیل پیر سیر تیر تیر څه ته وایي دا وګورئ د اوبو کې څه کوي لامبي تیر نه کوي سویمینګ کوي دې ته تیر وایي نیکسٹ لاندې وګورئ تی زبر باری شکل دی او بڑی ی تے لام الف لا تے لا تی زبر باری شکل دی د تی زبر ی لام الف لا تیلا دا یو تیلا دا پکچر کې وګورئ دې ته یو تیلا یو بوجي دا یو تیلا دا میم زبر بڑی ی میں لام الف لا میلا تیلا میلا ٹھیک ده کنه لکه تی او ی راغلی دا زبر دی نو ته یایلین دی لام الف لا تیلا میم زبر بڑی ی لام الف لا میلا نیکسٹ ګورئ زی زبر بڑی ی ز او دال د دال आवाज زید ګوره زی زبر بڑی ی او دال زید قاف زبر ی او دال قید جیم زبر بڑی ی سین الف سا جے سا دا جدا ټکی دا جدا دی چې کله یو ځای شي ګوره جیسا جیم زبر ی او سین الف سا جیسا و زبر ی سین الف سا ویسا زید قید جیسا ویسا نیکسٹ تی زبر باری شکل راغلی تی زبر ی تے لام چوٹی تیلی نو دا تیلی دی بیا دی خو وګورئ تی زبر باری شکل بیا راغلی د تی زبر ی لام بڑی ی تیلے تی زبر ی لام الف لا تیلا میم زبر ی لام الف لا میلا ہی بڑی ی ہے دال باری شکل و لام بڑی ی دولے تیلی تیلے تیلا میلا ہے دولے نیکسٹ ګوره دا جدا جدا حروفو اوس د جملو په شکل موږ له دلته راکړي دي حارث کا پیر چوڑا ہے جیسا کرنا ویسا برنا حارث کا پیر چوڑا ہے جیسا کرنا ویسا برنا نیکسٹ
سین زبر بڑی یې سه. ګوره دام سه دی او دام سه دی، خو چې کله د دوو حروف الفاظ کې راځي نو دا سه استعمالیږي، چې کله درې او څلورو کې راځي بیا دا سه استعمالیږي. سین زبر بڑی یې سه او سین زبر یې سه. بیا دلته وګورئ دی بل ته پی زبر بڑی یې پی او پی زبر یې پی، دواړه پی شو. قاف زبر بڑی یې قی، قاف زبر یې قی. لام لام دا د دې کم چوټي حروف دي، دا په دوو حروف کې چې کوم راځي یا دین علاوه څلور حروف چې کوم الفاظ دي هغه کې دا جدا جدا استعمالیږي. نیکسٹ دی کاپ کاپ. هي بیا د هي مختلف شکلونه دي. هي داسې راتلی شي، هي داسې راتلی شي، هي داسې راتلی شي، دام هي دا او دا هم هي دا. بیا پی پی هي په، پی هي لام الف لا پهلا. ٹھیک شو. راځو نیکسٹ پیج ته، پیج نمبر 50 ته. اوس راځو دی باندې تاسو یو اکټیویټی ده، دی دا به تاسو په پنسل سره وکئ او پنسل به دې ټولو وګرځوئ. صحیح ده کنه؟ ساسي به دې باندې پنسل وګرځوئ. شین دا تاسو اکټیویټی ده. بیل او بیا به لاندې د دې لاینونو کې لیکئ مخه سیر. تیلا دا همغه کار دی کوم چې موږ د شاته لیسن کې سبق کې ویلو. میلا دلته موږ د پریکټیس د لپاره راکړی دی چې موږ په پریکټیس وکړو. زید دا ټول یایلین دي. ها قید. اوس به همدا تاسو لاندې ولیکئ چې سین شین بیل سیر تیلا میلا زید قید. ٹھیک شو. بل ته وګورئ یو جملو فارم کې راکړي دي. ګوره حارث کا پیر چوڑا ہے. حارث کا پیر چوڑا ہے. جیسا کرنا ویسا برنا. جیسا کرنا ویسا برنا. دا هم تاسو لاندې دلته ولیکئ خپل لاینز کې. حارث کا پیر چوڑا ہے. جیسا کرنا ویسا برنا. ٹھیک شو. دا ټول به تاسو په پنسل سره ولیکئ. لاندې بیا دویم نمبر راځي. ګوره زال دی او بیا دال باری شکل دی، دال بیا ډال باری شکل دی، ډال راغلی دی سره دا د دې میچینګ کړی دی. ټیک شو کنه. بیا دال دی د دال باری شکل دی. ټیک شو. ډال د ډال باری شکل بیا زی دی. نو دا شان د چې کوم حروف لیکلي دي دا بیا دی خو جدا کړی دي، میچینګ کړی دی. راځو لاندې ژ دا ری دا باری شکل دی، بیا ری دا ری باری شکل دی، زی دا. نو موږ به دلته ولیکو خالي ځای کې بیا څه شي دلته به موږ ولیکو ری. صحیح ده. ری بیا د ری چې کوم باری شکل راځي ری او باری شکل دا به ولیکو. ٹھیک شو. بیا سره راځي ډال، نو ډال به ولیکو او بیا به د ډال باری شکل ولیکو. ټیک ده. دین علاوه بیا به زی ولیکو او لاست کې بیا سری ژ تاسو لیکلی شئ. صحیح ده کنه. دا به تاسو دغه حساب سره ولیکئ. دا ځایان به تاسو ډک کړئ. ټیک شو. لکه څنګه چې بره راکړي دي هغه شان موږ لاندې هم ډکو. ترتیب سره لیکل دي ری زی دال زال لکه داسې ترتیب ورکول دي. ټیک شو کنه. خو د هغې باری شکل هم بیا موږ لیکلی دی. نیکسٹ دریم نمبر راځي. ګوره جیم زبر ی سین الف سا جیسا. دا حروف دی، دا د دې حروف دي، دا د دې حروفو نه جوړ شوی دی. دلته یې رایوځای کړی دی او چې کله بیا بیل بیل ګوره جیم زبر او بړی سین الف نو جیسا. اوس به لاندې راکړي تی زبر ی لام چوټي تیلی تیلی. میم زبر ی لام الف لا میلا. وای تاسو به اوس د دم خپل حروف ولیکئ. صحیح ده. نو تی باری شکل دی داسې ولیکئ. بړی یې راغلی ده، لام چوټي تیلی. بیا میلا دی، میم به ولیکئ. صحیح ده. بړی یې به ولیکئ، لام او الف نو میلا. دا د دې حروف دي. نیکسٹ څلورم نمبر
ती زبر ये sin अलिफ सा तैसा बी زبر ये दाल बैद पी बारी शक्ल जबर ये लाम अलिफ ला पहला बी जबर ये रे बैर तैसा बैद पहला बैर بدې ټکو هم تاسو خپل پریکټیس کولای شئ یو رف کاپي کې لیکلی شئ خو د چې کوم پرونانسیشن دی دا هم یاد کړئ تیسا بیت پهلا بیر ٹھیک شو امید لرم تاسو به دې ځای پورې پوه شوي په سبق نمبر 29 باندې ان شاء الله بل ویډیو کې به موږ تاسو له درکو کم سبق نمبر 30 چې دی دې سره زموږ ویډیو سره ترسي موږ لرا کوي اجازه ته الله حافظ